حاجی یو کس سوال کړی دی وی چې دا ساروی چې دی نه دا په نیمه باندې ساتل څنګه دي؟ دوه خبرې دي یاد ساتئ دی کې ځانو دې باندې ځان پوهه کې دا ساروي ساتل چې دي که نه یو خو د دې دپاره چې یاره دا ساروي واخله دا به ساتې کو بچی وشو هغه به په نیمه باندې د دې پی چې کوم دی ته استعمالوه دا مونږ تاسو ګورو که نه زمونږ په دې علاقو کې دا دي دا خو ناجایز دي دا خو فاسده خبره ده د دې معلومات نشته چې څو بچي به کېږي څنګه چل دی څنګه چل نه دی شریعت چې کوم څیز نامعلومه شریعت د هغې هرګز اجازت نه ورکړي دا ناجایز دي یا پورا دلایل په دې باندې فقهاو لیکلي دي خو که یو سړی د ځناورو دا څاروي چې دي که نه د دې کاروبار کې په نیمه باندې پارټنرشپ باندې نو بیا په پارټنرشپ باندې کاروبار ټیک دی نیمه پیسې یو کس کړي نیمه پیسې بل کس کړي نه دی به څه چلو کې بیا چې کومه ګټه راځي نه دا ګټه بیا ټیک دی دی بیا نیمه نیمه کې خپل پرسنټیج دی ولګي صرف کاروبار یاد وګورئ تاسو ته غلط فهمي په دې باندې ونه شي د پیو دغه حساب کتاب چې دا ټیک نه دی هو کو په هغه پیو په حساب کې بیا داسې که نه چې چاله سړی څاروي ورکړي نه هغه کس له به څه چل کړي هغه له به بیا تنخواه مقرري تنخواه به له مقرر کړي هغه له به تنخواه ورکړي څاروي به له دې ساتي پی ارسه به د دغ کې مالکي خرچه او ارس دی وی چې په مونځ کې اخوا دېخوا کتلو سره مونځ باندې اثر پرې وځي که نه بعض انسان وي که نه هغه چې مونځ ته کله ودرېږي نه هغه یو خوا ګوري بل خوا ګوري نو دې باندې ځان پوهه کې خو په دې سترګو کې سړی داسې اخوا دېخوا پکې وګوري یو خو معمول جوړولي دا خو بلکل نه ده پکار نو دې سره مونځ نه ماتېږي خو مونځ دغه خشوع خضوع چې دنه هغه ختمیږي او یو خو دا چې ته پورا خپله توجه بل غال ته واړی خپل دا پورا طرف بل غال ته واړی نو بیا خو هغې سره مونځ ماتېږي کوشش کوئ چې تاسو داسې ونه کې چې تاسو اخوا دېخوا ګورئ موږ سره سجاد احمد د ځای پته یې راته نشته چې د کوم ځای دی خو نوم یې دی سجاد احمد دی یو سوال کړی دی دی وی شراب حرام دي شریعت وی چې شراب حرام دي اوس کو یو سړی شراب اوس کی خپل زندګۍ کې د هغه په باره کې دا دی چې ده ته به جنتي شراب نه میلاویږي خو یو انسان دی هغه بلکل توبه وباسي چې زه به آینده چېرته هم نسکمه نو د هغه دپاره څه حکم دی هغه به جنتي شراب څکي بیا او که نه دې باندې ځان پوهه کې یو سړی په ناپوهۍ کې هغه شراب څکلي دي او بیا وروسته هغه پیمانه شو چې دا خو ما ډېره غټه غلطي کړله او هغه توبه نصوحه چې ورته وي چې داسې توبه چې د دې نه بعد به زه دا کار بلکل بیا نه کومه نو الله جل جلاله به ده ته معافي وکړي انشاءالله او بیا به څه مسله نه خو یاد ساتئ زما د دې سوال جواب دا دغه نه دی چې یو سړی داسې وکړي چې بس اوس وي چې یاره زه به اوس کم او بیا به د الله نه توبه وباسم بیا نه دا خو دین سره مذاق کول دی ټوکې کول دی او الله جل جلاله سره چې څوک ټوکې کي که نه نو بیا د الله جل جلاله دغه څه دی ان بطش ربک لشدید الله جل جلاله پکړ چې هغه بیا ډېر سخت دی الله ته بیا پته ده چې الله دا انسان سره څه کوي بیا ملیشیا نه دي وی چاله چې پیسې ورکړې هغه ته ووایي چې دا څیز واخله بیا به ماله د هغې په بدله کې دومره پیسې راکړي شریعت د دې باره کې څه وي د زه سوال مقصد دا دی چې مثلا دی لږ له زه پیسې ورکړمه د ده یو څیز ته ضرورت دی مثال موټرسایکل ته ضرورت دی او دی دته زه ویم چې دغه دکان نه لاړ شه دا موټرسایکل واخله په دې پیسو باندې او بیا به ماله چې کم دی نو وروستو پیسې ډېرې راکې دا خو صراحتا سود دی نه پې تا قبضه وکړه موټرسایکل لپاره او نه ته لاړې دغه دا ټوکې ټکالې دی خلکو شروع کړي دي او انشاءالله تفصیلا به چېرته درته وایم چې دا انډر پلی څه څیز دی څه څیز نه دی د دې څومره قسمونه راوتي دي دا به انشاءالله چېرته بیا وایم دا صورت ناجایز دی هو ته داسې کار وکړه دکان ته لاړ شه موټرسایکل واخله او بیا داسې کار وکړه چې هغه موټرسایکل بیا دله ورکړه او ده ته ووایه چې دا زه په تا باندې په دوره پیسو باندې خرڅومه ماله به دوره پیسې ته بیا راکې خپله قبضه پې وکړه بیا یې دله ورکړه هغه صورت جایز دی خو داسې ټوکې ټکالې خو نه چې پیسې درکړم ورشه واخله ای به زما او بیا ماله سوا پیسې راکړه دا د خلکو هسې یو شریعت پورې مذهب